السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ټول راوخذو د حضرت مفتي صاحب او دغه شان د ناظم صاحب او نور استادانو چې زموږ لپاره وخت په وخت د صلاحیت د ادارولو لپاره مواقع فراهم کړي دي. کله د تحریري مقابلې په صورت کې او کله د تقریري مقابلې په صورت کې او کله دغه شان د پښتو ادبي ټولنې په صورت کې نو زه د هغوی ټولو شکریا ادا کوم. یو غزل دی چې توحیدی لا شریکی عالی شان ربه موږ د خونه د تخلیق کړو مهربان ربه او ربه د کړو تخلیق د کائناتو انسانانو ملایکو جناتو چې دا دواړه د چا په مخ پیدا کړل هغه مخ نوراني پټ حجاباتو د آدم جسم د جوړ کړو لسانیو خو بیا هم وجود ته دلونه انکاري و بیا چې وجود تلال ځکه خوشحال شو نور تندي کې د آدم محمدي جبرائیل بل اسرائیل را پیدا کې اسرافیل بل میکائیل را پیدا کې په دنیا کې د انسان مقابله لا غټ ابلیس او عزازیل را پیدا کو په یوسف باندې ماینه زلیخا شو د حضور سره د حبشي من اخکار شو پدار اوخت او د خپل سره تیر شو د منصور دان الحق پش نظرانه شو د نور شمد بلیږي پتنګان تر تاویږي ټول خمار خمار پراته دي نو په زلفانو یې زنګيږي تمنا یې زد وصال کلم په وخت کې رب نه سوال کلم بیا نظر اوړه چې جاړم چې نظر په خپل اعمال کلم زړه مې تور په ګناهونو زړه مې ډک د شهوتونو میخانه کې رحمت غواړم یم پروت په شرابونو زړه مې تور په ګناهونو زړه مې ډک د شهوتونو میخانه کې رحمت غواړم یم پروت په شرابونو د رحمت ساز کې مې زړه ته راعطا کړه زنګ ترې لرې کړه زړګی راله صفا کړه رحم وکړه ګناهونه راله معاف کړه د جانان په نور زړګی راله رڼا کړه یا خاونده بس په خپل رحم مې معاف کړه عاجزي او په ژړا او نن مې معاف کړه ستا نه خوف زړه کې لرم فقیر قهاره ستا نه خوف زړه کې لرم فقیر قهاره په خاطر د خپل محبوب دلبر مې معاف کړه. یو بل غزل دی چې سجدې مې کړې دي بلا ستا په وصال پسې سجدې مې کړې دي بلا ستا په وصال پسې ځکه مې عشق کې اقتدا ده د بلال پسې او یار په غمزه د عینین زړه دې پر هر کړې زما او یار په غمزه د عینین زړه دې پر هر کړې زما اوس د پر هر کړ لوزم د وخت سوال پسې او د منتشا قصه د ولې تعجب پرې کوي د منتشا قصه د ولې تعجب پرې کوي چې بادشاهت ورکړي ګداله په زوال پسې او تر منزل تک د زهر تریخ ګوت د سغند نه دي تر منزل تک د زهر تریخ ګوت د سغند نه دي شګې بلا بلټوي هیرې اولاد پسې زه د امي حضرت د نور اوصاف سو وایم زه د امي حضرت د نور اوصاف سو وایم چې یوې ګوتې اشارې ده د هلال پسې او پښتون خجل شو د غماز په لار روان دي درومي پښتون خجل شو د غماز په لار روان دي درومي ځکه یې خور سلګې وهي د حیا شال پسې او بس په دنیا کې نور بس مکه کړه د ګل وکړه بس په دنیا کې نور بس مکه کړه د ګل وکړه عقبا کې وبکړې ارمان تیر شوی حال پسې او فقیر روان دی د جانان د مخ رڼا پسې فقیر روان دی د جانان د مخ رڼا پسې او پتنګ پروانه چې ځي د شمې په جمال پسې. یو بل غزل دی چې د زړه په تل کې مې جانان پروت دی او زما د خوږ زړګي درمان پروت دی او بې مثله غواړي دي د ستا کوڅه کې بے مثل غواړي دي د ستا کوڅه کې خیچن عاشق یو پریشان پروت دی او منصور خو هسې په دار نه ختلو منصور خو هسې په دار نه ختلو نور یې په زړه کې د سبحان پروت دی او د یار پړو سره نسبت یې راغی د یار پړو سره نسبت یې راغی نن هغه ګرد په لامکان پروت دی او د مرګ له یارې حق ویل پټوي د مرګ له یارې حق ویل پټوي جوشګر کې څنګه د ایمان پروت دی او د رب نامه زما د روح غذا ده
د رب نامه زما د روح غذا ده ځکه مې شکر چې فم کې مې لسان پروت دی او په حقیقت کې خو انسان هغه دی په حقیقت کې خو انسان هغه دی زړه کې غم چې د انسان پروت دی او زړه مې د آه نارې وهي ورپسې لکه بلبل په بیابان پروت دی او فقیر بېوس دی په سینه باندې فقیر بېوس دی په سینه باندې خیر کروخي تار تار ګریوان پروت دی داخلي اشعار دي د معراج تصور مې پیش کړی د خپل اشعارو کې چې د ناز او ادا شپه ده ډېره اعلی شپه ده عاشق معشوق ته ګوري څه د وفا شپه ده او یو بل ته ګوري خاندي د رضا شپه ده او د راز خبرې کوي مطلب دا شپه ده او چې انتها نه لري بې انتها شپه ده او په عرش قدم دی جانان لوی د رڼا شپه ده او هر څیز زرا وکړله د تجلا شپه ده او نن د خاوند په څنګ کې زما د آقا شپه ده او عاجزي وړاندې کړله چې په سما شپه ده او عجم کې بیا د فقیر ترېنه جدا شپه ده